والمحصنات او پاک دامن خزی من المؤمنات د مؤمنانو خزونه والمحصنات او پاک دامن خزی من المؤمنات د مؤمنانو نا والمحصنات او پاک دامن خزی من الذين دها کسانونا اوتوا الكتاب جهید ورکړی شوی د کتاب من قبلکم استاسونه مخکې نو څه مطلب بشي مخکې سره ولګوي وطعام الذين او حلال دها کسانو چغی اوتوا الكتاب جهید ورکړی شوی د کتاب حل لكم استاسو د لپاره حلال ده وطعامكم او استاسو حلالا حل لهم دها غوی د لپاره حلال ده والمحصنات او حلال دي استاسو د لپاره والمحصنات پاک دامن خزي من المؤمنات د مؤمنانو خزونه د مؤمنانو خزونه چې کمی پاک دامن خزي دي د استاسو د لپاره حلال دي نو د پاک دامن د کې دي وسره د دې لپاره اولګو چې د مؤمن د لپاره مناسب ده چې دا پاک دامن خزي سره نکاح وکړي کوچریو سړی پلیتی خزي سره نکاح وکړي او دا مسلمان نو نکاح کیږي دا نه چې نکاح نه کیږي خو مناسب د مسلمان د لپاره دادي چې د پاک دامن او پاکه او نیکه خزو ګوري ځکه نکاحونه خلک د خزو سره په څلورو طریقو سره کوي یا د حسن د وجه نه د خزو سره نکاح کوي یا د مال د وجه نه مالداري د هغې د وجه نه د خزو سره نکاح کوي یا د حسب نسب د وجه نه سره نکاح کوي او یا د دیندارۍ د وجه نه سره نکاح کوي ټولو کې غوره سیز د دینداري د مسلمان به دیندارۍ د ګوري د خزو سره به نکاح کوي نو والمحصنات او پاک دامن خزي من المؤمنات د مؤمنانو نه د استاسو د لپاره حلال دي والمحصنات او استاسو د لپاره حلال دي والمحصنات پاک دامن خزي من الذين دها کسانونا اوتوا الكتاب جهید ورکړی شوی د کتاب من قبلکم استاسونا مخکې اهل کتاب ته مراد دي يهود او نصارا یعنی د يهوديانو او د نصارو چې کوم پاکي خزي دي دا استاسو د لپاره حلال دي خو تاسو ته مو په دې د ورکینا دې د ورکې څومره يهود او نصارا دي سره پنوم باندې دي نو دا ټول دهریان دي کمونیست دي د سره الله نه مني خپل کتاب منل خلوی خبره ده نه خپل کتاب مني نه پیغمبر مني د دې وجه نه په دې د ورکې د دې سره نکاح کول دا جایز نه دي او یو دسي يهودي یا عیسائی بلوشي چې هغه خپل کتاب مني الله مني او پیغمبر خپل مني موسی علیہ السلام مني عیسی علیہ السلام مني بل یو پیغمبر مني او آسماني او کتاب مني په دې دور کې صحیح عیسائی ملوشي نو بیا ور سره نکاح کول غوړه نه دي غوړه سره نکاح کول نه دي زګو سره غوړه نه دي چې تا دغه خزي سره نکاح وکړه نو د دې خزي اثر په اولاد باندې پیوسی د دې وجه حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې چې لبنان او شام وغیرہ علاقې فتح شولې نو خلکو د اهل کتاب سره نکاحونه کول شروع کړل مسلمانانو حضرت عمر رضی الله عنه ته چې کله پته ولګیدا عمر رضی الله عنه غیمنه کړل تاسو به د اهل کتاب سره نکاحونه نه کوئ خلکو اعتراض کو امیر المؤمنین الله اجازت را کړی چې د اهل کتاب سره نکاح وکړي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الله اجازت را کړی دی چې تاسو د اهل کتاب سره کو نکاحونه کوئ نو نکاح کول شي او ته منکه دا ولي نو حضرت عمر رضی الله عنه وجه خودلی او هغه وی زستاسو نه دا خبره خپې جنم چې الله اجازت را کړی دی چې تاسو د اهل کتاب سره نکاح وکړئ خدا عربو خزي چې کوم دي دا دین صحیح پیژني دا دین پیژني دیندار دي نو چې تاسو د هغه سره نکاحونه شروع کړئ نو د عربو د خزي بسکی دي سره بسوک نکاح کوي اگر چې د لبنان او د شام خلک خیسته دي نو تاسو خیس پسې نه شي خو دیندارې پسې نه شي نو د دیندار خزو سره بسوک نکاح کوي نو چې کله خزه دیندار نه وي نو د دې اولادو بیا دیندار نه وي ځکه پلار خو د بار سړی وي د ماشوم به مدرسه دا د مور غېګه ده او د ماشوم نه چې سړی جوړیږي او د مقام ته رسیږي دا د مور د وجې نه رسیږي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا ډېر لوی اوچت شخصیت تیر شوی دی هغه نه دا دومره لوی مقام ورته الله څنګه ورکو وي د مور فرمایي چې ما کله شیخ عبدالقادر جیلانی له پی ورکړي دي په وړوکوالي کې نو ما ورله بغیر د اودس نه پی نه دي جوړ کړی پی نه دي ورکړی چې کله به ما دله پی ورکول نو ما له په اوداسه کې پی ورکړي دي
او په اودس کې مې دله چې کوم دی پی ورکړي د هغې برکت دا دی چې د ده نن شیخ عبدالقادر جیلاني جوړ شو. نو د مور په تربیت کې دا ډېر لوی اثر وي. خواجه اجمیری رحمه الله دی یو پیره د بنګال په سفر باندې لاړو. نو د بنګال په سفر باندې چې لاړو نو ډېر خلک ورسره مسلمانان شو. 1,00,000 کسان د په لاس باندې مسلمانان شو. د خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله په لاس باندې 1,00,000 اندوانو ایمان د په لاس باندې او د تبلیغ د وجې نه 2,00,000 کسانو ایمان راوړ او 1,00,000 کسانو د د وجې نه د ګناهونو نه توبه وویستله په دغه یو سفر کې. دی چې کله کور ته راغی ډېر زیات خوشحاله و خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله. مور ورته وی معین الدین ته خو ډېر زیات خوشحاله دا ولې؟ دی ورته مور ډېر زیات خوشحاله په دې یم چې زه په دې یو سفر باندې د بنګال لړم نو په دې کې الله پاک زما په وجه باندې 1,00,000 هندوان مسلمانان کړل او 1,00,000 کسانو ته الله پاک د توبې توفیق ورکړو د ګناهونو نه هغه نیکان جوړ شو زما په لاس باندې بیعت وکړو. مور ورته وی بچی وي دا ستا کمال نه دی دا زما کمال دی. خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله ورته وی مور کسان زما په لاس مسلمانان شو او ته وایې چې ستا کمال نه دی دا زما کمال دی. هغه ورته وی دا څنګه؟ وی دا داسې وی بچی تاله چې ما کله پی درکړي دي نو ما تاله پی په اوداسه کې درکړي دي. دویم تاله چې کله ما پی درکړي دي نو تاله ما چېرته په سرتور سر باندې پی نه دي درکړي لوپټۍ په سر باندې اچولې ده او تاله مې پی درکړي دي. او ته چې د کور نه وځې نو زه ستا پسې وروسته دعاګانې کوم چې الله پاک زما بچی کامیاب کړي. نو بچی دا ستا کمال نه دی دا زما کمال دی. نو چې مور دینداري بچی الله پاک جل جلاله د هغې د تربیت ته وجه بیا دینداره کوي. نو د دې وجې نه د اهل کتابو سره نکاح غوره نه دی. خو یو سړي ورسره نکاح وکړله نو خطره دا ده چې کیدای شي د ده دا بچی جایز خو دي او کیدای شي د ده دا بچی اهل کتاب شي اهل کتاب یهودي شي یا نصراني شي. د ولی خان بابا ورور شیخ صاحب خپل تفسیر کې لیکلي دي وی هغې د یو مېمې سره چې کوم دی نکاح وکړو د عیسایانې سره خلکو منع کړ چې لکه د دې سره نکاح مه کوو نکاح ورسره نه کېږي خو هغه وایي دا خو اهل کتابه ده زه ورسره نکاح کوم. نو ډاکټر خان نوم د هغه نو چې هغه ورسره کله نکاح وکړله نو د هغې نه د هغې لور پیدا شوله او چې کله دې لور پیدا شوله لویه شوه نو هغې لورې بیا د سیک سره واده وکړو. نو دا د هغې مور هغه نحوست و. نو د دې وجې نه چې ښځه دینداره وي نو اولاد یې بیا دینداري. نو د دې وجې نه وایي چې غوره نه دي چې تاسو د اهل کتابو سره کو صحیح اهل کتاب تا ته میلاو شي بیا غوره نه دي. بهتر دا چې مسلمان د مسلمان سره نکاح وکړي او د مجبوره په حالت کې صحیح اهل کتاب میلاو شي نو الله جایز کړي دي جواز پکې شته دي. او ته مقرره کو نه مقرره مهر مقرریږي مهر ورکول دا واجب دي. اذا اتیتموهن هر کله چې تاسو ورکړئ دي ته د ښځو ته اجورهن د دوی مهرونه محسنین پکې د نکاح کې راوستونکي به یې محسنین پکې د نکاح کې به تاسو راوستونکي یې غیر مسافحین نه به ښکاره بدکاري کوونکي یې ولا متخذي اخدان او نه به پټ اشنایي نیونکي یې. یعنې تاسو کو اهل کتابو سره نکاح کوئ اهل کتاب ستاسو دپاره حلال کړل شوي دي مسلمانان هم ستاسو دپاره حلال کړل شوي دي خو څو په طریقه د نکاح باندې محسنین پکې د نکاح کې راوستونکي به یې تاسو یعنی تاسو به نکاح کوئ نو الله د ستاسو دپاره حلال دي غیر مسافحین نه به یې ښکاره بدکاري کوونکي نه به یې ښکاره بدکاري کوونکي چې تاسو بس نکاح ونه تړو او د قسم خزر روانه کړه یا بدکاری مو اټیم سره خو پیدا واغستله نصیب نه ولا متخذي اخدان او نه پټ اشنای نیونکي نه به ښکاره دوستانه کوي نه پټه دوستانه کو اخلي کو عیسائی نه اخلي یهودان اخلي مسلمان اخلي په نکاح باندې به اخلي الله غي حلال ده چې نکاح به غني تړل شوی نو تش په یارانه کوونکی کو پټه یارانی کو ښکاره یارانی په یو طریقه باندې حلال نه تر سوچ به نکاح نه وي تړل شي. ومن يكفر او سوچ کفر وکي بالایمان په ایمان سره فقد حبط په تحقیق سره ختم شو عمله عمل ددو ضایع شو
عمله عمل ددو وهو فی الاخرة من الخاسرین او دیو په آخرت کې خاسرین د تاوانیانو نه وي